عمر فاروق سے یو خبر ارته کومه البدایه والنهایه علامه حافظ ابن کثیر رحمت الله تعالی علیه کتاب دی هغه ذکر کړی دا حافظ ابن کثیر سے دا خبر واوري عمر فاروق سے په زمانہ کې دور خلافت یې دی او د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د عدل او د انصاف چرچې په هغه زمانہ کې دا غینه په بعد زمانہ کې موجوده زمانہ کې تر قیامت پورې د عمر فاروق سے د عدل او د انصاف چرچې به په قیامت میدان محشر کې په د عدل او په د انصاف باندې به رسول الله په خپل باندې اقرار کړ رب یې اقرار کړی دی چې عمر فاروق په ځمکه باندې عادل انسان تیر دی دا سه بادشاہت عمر فاروق په زمانہ کې البدایه والنهایه لیکلی دي سخته قحط سالی رااله باران بالکل بند شو سخته غلې ختم شوې خوراک سامان ختم شو په حجاز کې حجاز ویلکږي مکه مکرمه او مدینه منوره علاقې ته دته حجاز ویلکږي اهل حجاز په دغه ټول باندې سخته قحط سالی رااله عمر فاروق سے مبارک سو کړه عمر فاروق سے مبارک دا په قحط سالی دور کې د مصر او د شام نه غذا خوراک سکاک دا غډیر سامان یې راوغوښته او په اهل حجاز کې په خلکو باندې تقسیم کا یو ځل یې تقسیم کا په هغه باندې قحط سالی ختم نشوه بیا یې داسې وکړه په هغه باندې قحط سالی ختم نشوه دریم پیره بیا داسې وکړه چې د شام او د مصر نه ډیر خوراک راوغوښته او په هغه باندې قحط سالی ختم نشوه یو صحابي دی نوم یې دی بلال ابن حارث المزنی رضی الله عنه د خوب کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک ولیدا چې کله خوب کې رسول الله ولیدا چې رسول الله مبارک بلال ابن حارث المزنی د خالد دومره وی چې عمر فاروق ته وایا چې رسول الله فرمایي چې ما خو وی چې تډیر خيار سړی دومره خبره صرف بلال سیب عمر فاروق ته وکړه چې ما خو وی چې تډیر پوي سړی تډیر خيار سړی کله چې بلال ابن حارث المزنی راغی عمر فاروق سے ابتدا خبر وکړه چې عمر فاروق سے ډېر خفه شو چې ټول صحابه کرام چې څومره صحابه کرام د عمر فاروق په دور کې دي ټول عمر فاروق را جمع کړه او صحابه کرام ته فرمایي چې اے صحابه کرامو زستاسو گوا کوما چې آیت رسول الله مبارک د وفات نه پس او د ابوبکر صدیق د وفات نه پس اے صحابه تاسو گواهی وکړئ چې عمر فاروق د الله او د رسول الله نافرمانی کړې ده تاسو گواهی وکړئ ما چرته د دین او د اسلام مخالفت کړی دی چې هغه دین نه اسلام نه ټول صحابه په یو आवाज باندې چې والله د رسول الله نه پس او د ابوبکر صدیق د زمانه نه پس ستا په دور خلافت کې مونږ گواهی رب تکړو مونږ گواهی رسول الله تکړو چې عمر فاروق د اسلام په خلاف باندې کار نه کړی وی چې کله دا خبر وکړه وی چې بلال ابن حارث را مخ کې ورته چې صحابه ته خوب بیان کړه خوب ورته بیان کړه صحابه ته خوب بیان کړه چې بیګام رسول الله ولیدا ما ته رسول الله وی چې عمر فاروق ته وایا چې ما خو وی چې ته ډیر خيار انسان دا خوب یې کتل لري تاسو گواهی وکړه چې رسول الله په دین کې ما خیانت نه کړی دغه خوب څه تعبیر دی وی چې یو صحابي ورته فرمایل چې قربان د خوب تعبیر زار ته وایم د خوب تعبیر دا خفقان خبره نه ده پتا باندې قحط سالی رااله قحط سالی رسول الله دې خبره ته اشاره ده چې تا درې کرتی شام نه غلره وغوښته په خلکو د اوخړه او قحط سالی ورسره ختم نشوه او تا یو ظلم دا خلق د الله په طرف باندې ونه بلل الله طرف باندې او بل خلقو قحط سالی په غلا باندې نه ختمږي اے عمر فاروق رسول الله دې خبره ته اشاره کړې ده چې دا خلق الله په طرف باندې او بل ټول خلقو ته وایا چې ګناهونه زیات شوي په ځمکه باندې الله په طرف باندې رجوع کړئ رب ان شاء الله قحط سالی ورسره ختمه کړي چې رسول الله دا مقصد دی کله چې عمر فاروق سے دا تعبیر واورید خوشحال شو چرته رسول الله ما نه خفنی ټول خلقو دی وی چې والله تاسو کې نافرمانی وي په تاسو کې دین سره خیانتونه پیدا شوي دي چې قحط سالی او مشکل او تکلیف په ځمکه باندې راغی راحت او سکون ختم شو ټول الله په طرف باندې رجوع کړی چې کله یې رجوع کړه معافی یې وغوښتې د هغې زمانې خو لوی خلک دي خو د هرې زمانې بیا د خپل د سړي خپله خطایي الله ته رجوع کړه چې هغې نه پس عمر فاروق نماز استسقا وکړه او ادرې د خدای پاک ته چې سلام یا نو ګرځولی چې رب کائنات اسمان نه باران شروع کړه